رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو واقعه وشو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکه مکرمه باندې د حمله اراده وکړه. دا وخت کې کافرو او دا د سن 8 هجری واقعه ده، یعنی د هجرت اتم کالو. رسول الله صلی الله علیه وسلم پشپغم کال له هجرت د عمره اراده کړی و. مبارک چې کله عمره ترالو، هغه زمانه کې به د دنیا د اطراف نه به خلق راتلل عمره ته. جاهلیت په زمانه کې مراتلل، اگر که داغی عمره او داغی حج ګډ وړو، لیکن د کعبه احترام د خلکو په زړونو کې وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابه یو نیم زر کسانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب لیدلو. دا خوب تعبیر دا چې تاسو به ان شاء الله عمره ته ځئ، وخت پکې متعین نو. د الله رسول پشپغم هجرت باندې اراده وکړه، مبارک را روان شو. چې حدیبیه ته ورسېدل، هغه تقریبا 25 کیلومتر یا 23 کیلومتر د مکه مکرمه د خانه کعبه نه لري ده. د مکه د حرم د حدود سره لګي. بعضی حصہ د حدیبیه په حرم کې ده. نن سبا ورته عرب شمیسیه وي. او چې کله سړی د جدینه زی په سړک باندې مکه مکرمه ته، نو د جدی په لار باندې یو ځای راشي، پالته بورډ لګېدلی دی چې دا لار شمیسیه ته تللی ده، حدیبیه ته. د هغې خپل سړک ځان ته جدا دی، د هلته نه ورته لار بېله شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دلته رال، نو مشرکین ورته خبر راواستولو چې نه به راځي، عمره به نه کوئ تاسو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل موږ جنگ ته نه یو راغلي، موږ عمرې ته راغلي، عمرې ته خو ټول خلک راځي. هغې ورته وایي چې نه. ډېر ایثار شل، څاروي د قربانۍ دپاره راوستي وو، خبرې اترې پکې وشوې. په آخر کې چې کوم دی نو لیکل وشل تحریر او مصالحه عهدنامه دا ولیکلی شو. په هغې کې شرایط او شق چې څومره د هغې شقونو هغه ټول ومنلی شول مشرکینو سره. په ظاهر هغه شقونه د مشرکینو په حق کې، هغه دفعات د هغې په حق کې، ځکه بعضې مسلمانان خوښه نه وه، لیکن د الله د رسول حکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې څه کال لاړ شئ او بل کال ته راشئ، خو 3 ورځې به صرف تېروئ مکه کې، عمره پکې وکئ بیا ځئ، او نور دا به کوئ دا به کوئ دا به کوئ. په هغې کې یو دا چې کوم کس زمونږ د مکې نه تاسو څخه راشي، مسلمان شو، تاسو څخه درلو، نو تاسو به مونږ ته خامخا واپس کوئ، او ستاسو چې کوم کس مونږ ته راشي نو مونږ به یې نه واپس کوو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې یا رسول الله دا سره څنګه ومنو، زمونږ سړی چې دی ته لاړ شي هغه به نه واپس کوي، د دی هغه مونږ واپس کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره وفرمایل او ویې منل، او ورته یې وفرمایل چې کوم کس زمونږ د دی څخه راشي نو هغه زمونږ نه دی. بهرحال بل کال په 9 کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمره وکړه. هغې نه پس دغه معاهده دا روغه دا لیکلې کاغذ د دې خلاف ورزي مشرکینو په خپله وکړه. دا 10 کالو دپاره وه چې جنگ به نه کوو. د دې خلاف ورزي یې وکړه، څرګنده خلاف ورزي وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه سره پټ پراس کې وي چې مکې ته تللي، خو خیال کوي چې څوک د نه خبر نشي. صحابه ته ټولو ته وي چې څوک خبر نشي غیر کس، هغې ته اطلاع ونه رسي. مکه مکرمه باندې په دې کافرو حمله کولی. مدینه منوره کې یو مسلمان دی، هغه صحابي دی، د هغه په اسلام او ایمان کې څه شک نشته. په بدر کې حصه اخیستې ده. د هغه نوم دی حاطب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه. هغه خط ولیکلو، او خط ولیکلو په خط کې څه و هغه هم درته وایم، او خط په کوم بنیاد ولیکلو هغه هم درته وایم. په خط کې دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاسو باندې حمله کوونکی دی، د خپل ځان حفاظت وکړئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راز په هغې خط کې افشا شو. دا خط یې ورکړو یوې ښځې ته
هغې ته څه پیسې ومنلې او دا په دې بنیاد ولیکلو چې د حاتب رضی الله عنه بچی کور آلته په مکه کې دی یوازې راغلی و مدینې د ده مقصد دا و چې زه دا خط د مشرکینو ته واستوم دی خپله د مکې نو بلکې دی د یمن نه راغلی و لکه یو ځای ته سړی هجرت وکړي راشي او ځای دانی نو دی د یمن نه راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاتې کېدو ایمان یې راوړو خط یې واستولو د دې مطلب دا و چې دی زما په بچو زما په اهل و عیال باندې زما په کور باندې د دې احسان د وجې نه نظر ساتي او څوک ورته څه ونه وایي صرف دغه مقصد یو خط د دې ځای روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته پته ولګېده خو د الله پیغمبرو د وحی په ذریعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فوراً کسان واستول هغې کې حضرت علی حضرت مقداد حضرت زبیر رضی الله عنهم اجمعین دا یې واستول چې لاړ شي فلانکي ځای کې یو زنانه روانه ده او هغې سره خط دی هغې نه هغه خط دغسې بند په بند ماته راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبرو د دلیل د نبوت دی هغه زمانه کې نه ټلیفون شته نه موبایل شته هیڅ هم نشته او دا تلو یک امان ته د مزل کول لارې وي یا اسونه یا اوښان یا پیاده او یو ځای کې زنانه روانه او د هغې پټې خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولګي پته د هغې په وحي په ذریعه الله پاک خبر کو دی لاړل پاسونو باندې او چې څنګه ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم ځای یاد کړ او حدیث مبارک کې د هغې نوم ذکر دی روضة خاخ او ما هغه ځای کې هغه مسافره زنانه روانه هغه اشاره کړه ورته ویې تا سره خط دی خط راکړه هغې ورته ویې ما سره خط نشته دی ورته ویې تا سره خط شته ما سره نشته حضرت علی کرم الله فرمایي چې چونکې د الله د رسول وینا ده اوس هم داسې ده زنانه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د کافرو زنانه به په جنگ کې نه وجني ماشومان به نه وجني هغې ته امن دی لیکن کومه زنانه چې هغه د مسلمانانو خلاف د خپلو خلکو سره اوږه په اوږه د هغې مدد کوي لارې ګودرې ورته ښیي چل ول ورته ښیي وسله ورته ورکوي وغیره وغیره دا زنانه داسې ده لکه یو څنګه چې جنګجو وي او جنګیږي دا هغسې حکم د دیم دی په مدینه منوره کې بنو قریظه باندې چې کله حمله وشوه د هغې قیدیان ونیوی شول په هغې کې یو ښځه د سړو سره قتل شو نور یې بچ کې پرېښوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارکو مسلمانانو ته اسلام ته پکې نقصانو حضرت علی کرم الله وجهه فرمایل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره دروغ کېږي نه خط د سره شته دی او که ته موږ ته نه راکې نو موږ به ستا کپړې لټو تا نه به دا خط راوباسو بربنډو به دي هغې هغه خط په آخر کې راویستو خط یې راوړو دی فورن لاس کې واغشتو او په آسونو باندې سواره مدینې منورې ته رال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکړه په هغې کې دا خبره وه چې دا خط د حاتب ابن ابي بلتعه طرف نه دی د مکې مشرکینو ته او ځان خیال ساتئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه په مکه باندې څه وخت هم حمله کوونکی د الله رسول خاتم راوغوښتو خاتم داسې دی وی چې یا رسول الله لږ صبر وکړئ زما خبرې ته غوږ کېږدئ بیا چې څه ما سره کوئ څه مو خوښه یې هغه راسره وکړئ الله رسول ورته دا وفرمایل چې ما خو ویلي و چې دا خبره راز ده تا خو خبر افشا کړې ده هغه ورته وی چې یا رسول الله نه مې په ایمان کې فرق راغلی دی او نه مې تاسو سره مسلمانانو سره دین اسلام سره بغض او عداوت په زړه کې پیدا شوی دی او نه بل یو شی شته صرف او صرف زما بچي او زما کور په هغې په منځ کې او زه یم مهاجري د بل ځای نه راغلی یم د یمن نه زما کور ته او زما اهل ته خطره وه ما وی چې په هغې څه احسان وخېږم او ما ته دغه طریقه ښکارېده په دې بنیاد مې کړي دي چې زما کور بچ شي زما بچي بچ شي اوس تاسو خوښه ده چې څه راسره کوئ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل چې یا رسول الله ما ته اجازت راکړه چې سر یې پرېږدم
رسول الله صلی الله علیه وسلم ودو فرمایله اما هذا فقد صدق، دې سړی رښتیا وایي. او به عمر صاحب ته فرمایل چې د په بدر کې حصہ غشتي ده، کې دې شي چې الله جل شانه اهل بدر ته بدرین ته داوی ټول قصور معاف کړي، را روان هم او تیر هم. بهرحال الله جل شانه آیات نازل کړ، اے مؤمنانو لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء، زما دشمن او خپل دشمن چې ستاسو د مسلمانانو هغه دشمن دی، ځکه چې کوم د الله دشمن دی هغه د مسلمانانو دشمن دی، کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن دی هغه د مسلمان دشمن دی، کوم چې د قرآن دشمن دی هغه د مسلمان دشمن دی، کوم چې د اسلام دشمن دی هغه د مسلمان دشمن دی. ها داسې کېدای شي چې یو سړی د مسلمان سره ذاتیات وي، پوله پټۍ وي، په هغې باندې عداوت جوړ شوی وي، لیکن هغه د الله جل شانه د دین اسلام خلاف نی. لیکن دا نشي کېدی چې د الله دشمن وي، د رسول الله دشمن وي، د قرآن کریم او د دین اسلام دشمن وي او د مسلمان دوست وي، داسې هرګز نشي کېدی. ځای په ځای قرآن کریم کې الله جل شانه دا ذکر کوي، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء، تاسو زما دشمن او خپل دشمن په دوستی باندې منیسئ. قرآن کریم نه دا معلومه شو چې یهودو سره دوستی د مسلمان دا نشته، د نصاراو سره دوستی نشته، د کافرو سره دوستی نشته، د بت پرستو سره دوستی نشته، د آتش پرست مجوسو سره د مسلمان دوستی هرگز نه جوړي، دا حرام دي.